د انعکاس راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو زما شکر الله پاڅون سلامونه ومنئ. قدرمنو لیدونکو خوږو اورېدونکو لکه څنګه چې په هیواد کې د کورونا وایرس وبا د خپرېدو له امله بېلابېل اندېښنې راپورته شوي خو په بېلابېلو ولایاتو کې ورته تدابیر هم نیول شوي دي. د هیواد د بېلابېلو ولایتونو د والیانو سره د مرکو په لړ کې دا ځل د لغمان له قدرمن والي سره په لغمان ولایت کې د کورونا د وایرس د خپرېدو په وړاندې د ولایتي ادارې پر تدابیرو باندې غږېږو. والي صاحب ستړي مه شئ، مننه چې مرکې ته حاضر شوئ او زموږ بلنه مو منله. سلام وړاندې کوم تاسو ته ډېرو درنو لیدونکو او اورېدونکو ته. مننه. والي صاحب په لومړیو کې په لغمان کې د کورونا وایرس په وړاندې د ولایتي ادارې په مشخصو تدابیرو کې لږ وغږېږئ، وروسته به نورو مسایلو ته راشو. تدابیر البته موږ هغه په خپلو امکاناتو ته په پام سره موږ څو قسمه تدابیر لرو، یعنی هم وقایوي تدابیر لرو او هم انضباطي تدابیر لرو او هم روغتیایي یا صحي تدابیر لرو دغه ساحاتو کې، او یو مقدار اجتماعي تدابیر هم لرو چې هغه د عامه پوهاوي په سلسله کې کیدای شي راسي او د خلکو سره کار کول د ولسونو سره بسیج کول دي د بیمارۍ په وړاندې د لوی امتحان په وړاندې، او هغه څه چې په نور وقایوي تدابیرو کې لازم دي هغه کې ډېر د روغتیا او صحت او د نظافت مسلې دي، د دې رعایت د فاصلو رعایت د دفتري محیط جوړول د بیروبارونه کمول دي، غونډې کمول دي، فاتحې او جنازې او د شیانو کچه کمول دي، او هم هغه په اصطلاح اختلاط چې موږ ورته وایو د هغې نه د مخنیوي هغه چارې چې یو مقدار غټ کلتوري اثر یې غورځولی ده د دې کمول دا وقایوي تدابیر دي، او دا چې انسان بیمارۍ ته نږدې نه سي، د خراب چتلیو نه لرې واوسېږي، دغه مسلې هم دي. انضباطي مسلو کې بیا موږ د قرنطین مراکزو باندې کار کړی ده چې دا هم د وقایې لپاره دي او د په اصطلاح مداوا لپاره دي، او هم په اصطلاح سکرینینګ سنټرونه جوړ کړي دي او تجدیدګاو باندې مو کار کړی ده، شروع کړی ده، او ښاري نظم، ښاري قرنطین او دفتري محدودیتونه، ساعتونه د کار مو کم کړي دي انضباطي تدابیرو کې، او بل دا ده چې تعداد مو هم کم کړی دی. موږ عمله د کار په لغمان کې 50% کار کوي او بازارونه مکمل قرنطین نه دي، او صحي تدابیرو کې طبعا د تداوی یو قرنطین مرکز ده چې 60 بستره پورې ظرفیت لري، دا مو ایجاد کړی دی. مننه والي صاحب. که څه هم هلته 60 بستریز روغتون جوړ شوی دی، خو نور د روغتیا په برخه کې یا په روغتیایي برخه کې کوم څه شوي دي چې د لغمان ولایت خلک لا مطمئن شي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیول شي؟ دولت خو تر اوسه پورې چې موږ طلب د مادي مسلو د پیسو کړی ده، پیسه زموږ ادارې ته رسېدلې ده، او صحي خدماتو په برخه کې هم داسې بسیط شیان را روان دي، اما ځینې عمده غوښتنې زموږ چې دي هغه دا ده چې موږ باید د کورونا د ټیسټینګ سنټر دغه خدمات باید ولرو، او بل دا ده چې هغه د تنفسي جهاز د امراضو لپاره چې کوم طبي وسایل پکار دي هغه هم لازمي ده چې دلته پرسي. یعنی په یو جمله کې د کورونا سره د مبارزې لپاره چې کوم طبي او صحي اسباب او سامان او وسایل او تجهیزات لازم دي هغه باید دلته راشي، چې ترڅو موږ ورته ووایو چې دغه د موږ اوس ټیسټ هم په لغمان کې کیږي، نمونه برداري هم دلته کیږي، او د دې ریزلټ او نتیجه هم دلته تثبیتیږي. دغه کارونه سته، یو مقدار طبي عمله باید موږ استخدام کو، ماهرین باید راوغواړو، د برخه کې یو کمبود سته. نور هغه د موږ د عامه روغتیا خدمات چې دي هغه الحمدلله په کافي اندازه دي، او بل تر اوسه پورې موږ د خپل طبي ظرفیت په ازمون کې نه ده واقع کړی. یعنې معنی دا ده چې که پیښې ډېرې راسي بیا موږ ته ثابتېږي یا معلومیږي چې د موږ د طبي خدماتو د روغتیایي خدماتو د عرضه کولو هغه ظرفیت څومره ده، کولی شي جواب ورکړي، کوي نه کړي. که خامخا کمبوتات راسي نو موږ ته په هغه سخت حالت کې خدای دې نه راولي بیا موږ ته ثابتېږي چې څه کمبوتات دي چې موږ یې پوره کړو. یعنې هر یو مرحله کې موږ خپل تکمیلي کارونه باید ترسره کړو. نو اوس هم موږ د تکمیلي مرحلې کې یو.
بله والي صاحب خوشبختانه تر اوسه خو په لغمان کې داسې کومه مثبته پیښه نشته خو د مشکوکو پیښو په اړه کې لږ معلومات ورکړئ په لغمان کې څومره مشکوکې پیښې دي یا څومره ټسټونه مو تر اوسه اخیستي دي ستاسې د عامې روغتیا ادارې ټسټونه روزمرګي مسله ده که نه لکه مراجع لري خلک یو ورځ کیدای شي 100 راسي یو ورځ 150 راسي داوطلبانه راځي یعنی موږ تر اوسه د کار ډېر جبري کړی نه ده ځینې کلونه اول راسي چې مثلا بله ورځ عزیز خان کڅکي ویلې چې یو کس د علایم پکې لري بیا چې هم کوت هغه سیار طبي ټیم ورغی هغه علامې پکې نه وي یعنی هغه شی نه و یا مثلا علي خیلو سیمه کې راپور راغلی چې 3-4 کسه دي دغسې د عمرزیو په طرف باندې بیا موږ دا ځینې اقدامات د صحت عامې لخوا سوي دي اما په مجموع کې دا کوم ټسټونه چې داوطلبانه راغلي دي مراجعه یې کړې ده د دوی 99% بیرته رخصت سوي دي په لغمان کې موږ چې په اصطلاح هغه مشکوک کیسونه درلودل شاید په مجموع کې یعنی 8 کیسو ته رسیږي چې دا ټول پاک سوي دي کلین سوي دي یعنی ټول منفي راوتلي دي تر اوسه نو موږ په شفاخانه کې مثبت کیس نه لرو د یو ډاکټر قضیه وه چې هغه منفي سوه او یو قصاب و تاسې په ننګرهار کې ستاسې به په یاد حضرت بلال هغه بیرته روغ سو هغه اول ټسټ کې مثبت و بیا په نورو کې ننګرهار نه دوباره دی منفي څه سو نو هغه هم لاړ رخصت سو او صحت یې مکمل هغه اعراض پکې مکمل شفا یابه سوي وو یعنې داسې له هغه نه وروسته داسې سیریس کیس موږ نه لرو بله که څه هم د ختیځو ولایاتو والي صاحبانو همدارنګه د کابل والي په یوه ګډه ناسته کې پرېکړه وکړه چې له کابل نه به مسافر نه راځي یا په دغه لاره باندې څه محدودیتونه وضع شول خو بیا هم یوه اندېښنه چې له دغه ولایتونو له خلکو سره دغه دا ده چې له بیرونه خلک راځي او دغه وایرس خدای مه کړه را انتقال نه کړي لغمان ته د خلکو په انتقال باندې څه ډول محدودیت وضع شوی دی او د دې تر څنګ که خلک ننوځي په د دروازو کې ورته کوم امکانات په پام کې نیول شوي دي د معاینې لپاره څه کیږي د ټسټ لپاره څه کیږي هغه روغتیایي پرسونل به څومره آماده دی چې په کورونا وایرس ککړ شخص به ترېنه د لغمان ته داخل نشي ما د تدابیرو په لړ کې که بیا لاړ سم همغه برخې ته د تدابیر انضباطي په هغه برخه کې موږ داسې کړي دي چې په ګمبیري کې او په سرخکانو کې او په مشاله کمر کې 3 سکرینینګ سنټرونه لرو هغه مشاله کمر خو تردد ډېر ده پې چون ننګرهار ته ځي باید تر دې نه قوي سي د ننګرهار ولایت سره موږ له کابل سره ته یو مشترکه کمپ هلته جوړ کړو په مشاله کمر کې او په تورخم کې جوړ کړو یعنې موږ مشرقي که یو کور وبولو لوی مشرقي نو 2 دروازې لري یوه دروازه یې مشاله کمر ده یا د لغمان دروازه ده بله تورخم ده نو دغه موږ بیا ټول دغه منطقه چې ده دننه لوی مشرقي د دې دروازې باید جوړې کړو زما پیشنهاد هم دا ده والي صاحب هم همدغه د ننګرهار والي صاحب هم په همدې باندې زموږ سره کار وکړو دوی هغه ټیم تر اوسه هلته په مشاله کمر کې مشترکه ټیم تر اوسه نه ده سوی اوس زموږ ټیم کار کوي دا لوی مراجع ځای ده په سرخکان کې او په ګمبیري کې هغه کار چې موږ کوو هغه داسې که ووایم چې 99% یعنی جوابدeh ده کوشش ده په دې معنی چې یعنی ټول انسانان چې راځي هغه ټول موږ سکرین کوو نه یا ټول راجستریشن کوو نه هلته موږ خدمات لرو یعنی مکمل ډاکټران شته پوښتنه کوي چې وروره دلته تاسې کې که څوک مسافر یي که څوک تبه لري که څوک مشکل لري نو موږ خدمات د صحت عامې لرو نو هغه سړی چې بیمار ده او موږ غواړو چې دی روغ سي خو که دی ووایي چې نه زه جوړ یم نو بیا خو د دې علاج مګر خدای پاک هم نشي کولی چې د دې علاج وکړي ځکه چې په خپله ځان په هلاکت کې اچوي یعنې دا خو تباهي ده او الله تعالی هم ویلي دي چې ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه ځان په هلاکت کې مه اچوه بیا د زم علاج نه کوم نو الا وان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها یو انسان الله تعالی ویلي دي چې روزي دي چې پیدا کړه ته له لوږې نه مړ کړې یعنې معنا د روزي پیدا کول به پتا وي نو زما عرضه ده چې باید په دې برخه کې د شهروند یا وطنداران زموږ سره په خپله داوطلبانه همکار سي چې اوس سړی زه درته وایم چې ډاکټر ولاړ ده شفاخانه سته دوا سته خدمات مې سته ته اوس جوړ یې که ناجوړه یې دی وایي نه جوړ یم نو بیا موږ د هغې چاره نه سو کولی هغه په خپل ځان رحم نه کوي دا پاتې یعنې موږ دا کوشش ډېر ښه ده ډېر ښکلی ده د سرخکانو که څه هم انتقادونه سته اما کیفیت ته چې لاړ سي دغومره بندګي پر موږ چې لازمه ده هغه موږ ترسره کوو نور داسې قوي سکرینینګ ماشینونه نه لرو چې دلته اوس ماته بیمار تثبیت کړي
د د زړه خبره زه پیدا کړم دا لیک سخته ده وروره داسې به یې من تشکر د لغمان ولایت د لومړۍ درجه مسؤل په توګه اندېښنه د له کومه اړخه ده بیروني خلکو د راتګ نه که په خپله لغمان کې داسې اندېښنه سره شته چې دغه وایرس به خپور شوی اوسي اندېښنه خو دغه وایرس چې ده دا د بل انسان نه چې د سرایت مسله یې ده دا دلته شاید ډېره قوي پاته نه سي یعنې د دې اما یو ویره د بې احتیاطۍ نه موږ لرو که دا د ولسونو بې احتیاطي ته وګورو نظافت ته نه اهتمام بنډارونه تجمعات غونډې په نرۍ بهانه باندې سره بنډار جوړول دا خراب شی ده دا باید کنټرول سي په اوس وخت کې خراب ده ځکه زه وایم چې تا ته او نورو ته چې د یو مرض سبب ګرځي یو غونډه یو مجلس یو بنډار چې د هلاکت سبب ګرځي نو بیا خو ښه شی نه ده نو زما یو دې نه ویره ده درېیمه ویره زموږ مکمله ویره چې ده هغه دا ده چې د طالب په ساحې کې به دا ویرس که نشر سي بیا خدمات نسته یعنی بیا به دا وبا داسې سوي چې بسته کلي به پرې مبتلا وي او موږ به هلته خدمات نسو رسولی ځکه د ما خدمات خو د ولسوالۍ تر مرکزه دي یا د کلو مراجعه کوي اما که دا هغه ساحاتو کې چې تاریکي ده یعنی په اصطلاح د طالب وجود ده پکې په هغه ساحاتو کې زموږ خطر شته هغه خطر یو دا ده چې یو خو د طالب جګړه په خپله دا یو خطر ده د جګړه ډیره تیزه سوې ده په لغمان کې او دا د ترحم او د عاطفې په وخت کې په دغه وخت کې چې انسانان یو بل سره باید همکار وي یو بل سره صمیمي وي دوست وي غم شریک وي یو بل ته لاس ورکړي طالب چې د لاسونه پرې کوي دا د په لاس کې توپک ده یعنی هغه شی نه ده چې دی دستګیري وکړي او چا ته لاس ورکړي دی لاس خوځوي دی فاصلې جوړوي دی جنجال جوړ کړی ده د مشکل جوړ کړی ده نو دې سبب باندې زموږ د امنیتي او ملکي قوت چې ده دا هم په دې بوختیا کې د طالب په جګړې کې یعنی زموږ ډېر ظرفیت دلته مصرفېږي نو زه ډارېږم دا څلورمه ویره چې د خدماتو د ارایې کیفیت کم نسی یعنی موږ په اصطلاح کم را نسو هغه بیمارانو ته او د بلا ته او ابتلا ته او د وبا ته په سبب دغه بوختیا چې طالب موږ بوخت کړی یو په دې وطن په دفاع کې چې موږ یې کوو هغه د انسانانو ژغورنه هغه عظیم جهاد د وطن د ناموس دفاع او ساتنه وطن خو مور ده نو د دې ساتنه واجب ده نو زما قوتونه امنیتي په هغه باندې بوخت دي زه له هغه نه تشویش لرم نو دا څلور ویري که پنځمه ویره پکې ګډه کو نو دا د نړیوال مددونه کومکونه او له افغانستان سره مزید انسجام دا باید تر دې نه ډیر سي دا که اوس داسې وي کم ده اوس دا د تشویش وړ ده چې امریکا پیسې کمې کړي دا د تشویش وړ ده د افغانانو لپاره چې 1 میلیارډ روپۍ په سخته ورځ کې د وبا په ورځ کې د ابتلا په ورځ کې کمې کړي داسې که نور څه سي دا بیا په اصطلاح دا تشویش شته دا د ولس تشویش ده اگر چې زموږ رسمي دریځ دا ده چې انشاءالله زموږ سره دا د نړۍ همکاریانې مخ په زیاتېدو دي اوس هم 117 میلیون ډالر کومک وسو یو څو ورځې مخکې 104 میلیون ډالر کومک وسو معنا دا ده چې د خدمات او کومکونه انشاءالله ډیریږي به اما زه کوشش زموږ به دا وي چې ولسونو ته ډېر هم تشویش ایجاد نه کو او هم نه دوی سبکباله کو په اصطلاح فارغ الذهنه کو چې مشکل نشته مشکل شته تشکر والي صاحب یوه مسله چې هغه ډیره مهمه ده په ځینو ولایاتو کې د طالبانو له ادرسه داسې خبرونه خپاره شول چې په هغو سیمو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي یا دوی پرې یو څه نفوذ لري دوی چمتو دي چې وربند وکړي یا هلته جګړه نه کوي دوی هم خپل روغتیایي خدمات وړاندې کوي اما په لغمان کې داسې کوم وړاندیز نه دی شوی یا داسې موافقت سره نه یې رسېدلې که ستاسې په نظر لاره چاره کومه ده طالبانو خو په عموم کې یوه اعلامیه هم خپره کړې وه چې په هغو سیمو کې دوی نفوذ لري دوی وربند هم تیار دي دوی د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو څه تیاری لري طالب په دې باندې باور نه لري په انساني ژوند باندې په انسان باور نه لري یعنی په انسان ژوند که ورته ارزښت درلودلی څه معنا یعنی چې دی که د خو دا موږ چې وایو د کورونا دا خو وبا ده بده ده که نه بده په دې خاطر ده چې انسان ته تاوان رسوي دی یا وژني یا یې په تکلیفه کوي یا یې بیماروي نو له دې سره نړۍ مبارزه کوي الله تعالی هم حکم کړی ده چې تاسې د وبا په وړاندې د بیماریانو په وړاندې د دې په وړاندې باید تاسې په اصلاح ودرېږئ متحد سئ منسجم سئ چې الله تعالی ویلي چې یو تږي ته اوبه ورکوه ځکه چې انسان ده چې په تکلیف نه سي
او په دې باندې الله تعالی وایي جنت ورکوي، یعنی په آخرت کې به جنت ورکوي. یعنی چې د انسان د ژغورنې لپاره ادناترین مسلې راغلي دي، دی خو یې وژني، یعنی دی خو بالفعل لګیا ده. د افغانستان اوس دومره کسان چې طالب وژلي دي په دنیا کې هیڅ په اصطلاح هغه وسلوالو ډلو د خپل وطن بچي دومره نه دي وژلي لکه طالب چې وژلي دي. ما مخکې یو رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې که د طالب د 19 کلن ریکارډ دا نور کالونه خو یې پرېږده چې دا وګورو، د ټول کار ټول یو خبر به پکې رغنده پیدا نه کړي، یو خبر به د یو خښتې بالای خښته د کېښوله به پیدا نه کړي. وژنه، ځورونه، دلته دومره عسکر مړه، ته دا ریکارډ وګوره، ته نه د دوی خبرونه چې وګورې د افغانان چې تر 1 لک ډېر د وژلي دي، دغه خو یعنې دې لپاره به څه توجیه پیدا کوي. دی خو فالتو یو خبره ده چې دی وایي چې موږ سوله باندې دی باور نه لري. ولسونه اوس دوی پېژندلي دي، دوی ډېر د کرکې وړ دي. د ده په هغه سیمه کې چې دی ده خلک بیچاره سوي دي، له ویرې غږ نه کوي. دی فکر کوي چې دا خلک ارامه دي، متې دي او زه خوښېږم. نه، دی بد راځي، دی د یو کور نه په زور ډوډۍ وړي، یعنی دی سبب د تکلیف ده. په کور کې ورسي یو کور 2 کوټې لري، په دا یوه کوټه کې د ده افراد ننوتي، په همغه بړستنو کې دی پرېوځي چې دلته یې ماشومان استعمالوي. دی دومره بد شی ده، یعنی موږ دا کار نه کوو چې یو کور ته نږدې سو چې یو کور 2 کوټې دي، هلته سیاسري دي، هلته ماشومان دي، نږدې نه ورځو، ځکه دا خو شریعت منع کړي دي. طالب اذیت سبب ده. که دی سوله وکړي خو ډېره ښه خبره ده، اما د ده افکار او د ده هغه ذهنیت او عقیده او باورونه چې دي هغه د دروغې او د جوړې او د دې شي لپاره ماته تر اوسه نه دي ثابت شوي. بله، اما ستاسې له اړخه داسې څه شوي که نه دي شوي؟ هلته علما شته، ولسونه شته، ولسونه باید بسیج شي د دوی په وړاندې چې دا خو وبا ده. که طالب په خپلو سیمو کې دغه وبا په وړاندې د کمپاین مخه نیسي یا د مبارزې مخه نیسي، نو دا خو له یوې خوا که وژل کېږي، بله خوا په وبا باندې هم وژني. ستاسې له اړخه څه هڅه شوې که نه ده شوې د دوی لپاره؟ موږ له اړخه خو تاسې وینئ، یعنې زموږ خو ستونې په ارسو ګلونه په اصطلاح پرې سوي دي. زموږ غږ کې نور څه وکړو؟ علماو چیغه ورکړه، فتواګانې په دنیا کې، په مکه کې، په مدینه کې زموږ 3,000 علماو فتواوې ورکړې، ښځې په دعاو کې، ماشومان په دعاګانو کې، سپین ږیري په دعاګانو کې سوله غواړي. د موږ خو سیاسي رعایتونه هم نه دي سوي. تر مسکوه مشران ټول سلسل کسانو، 80 کسانو منډه وکړه، تر قطره لاړو، د آیات سره دوی کتلې نه دي. دوی امریکا سره سوله کوي خو له افغانانو سره نه کوي، یعنی له دنیا سره دوی غږیږي. مسکو ته ځي، ایران ته ځي، پاکستان کې کوټه شورا سته، پېښور شورا سته، په پېښور کې دوی انفجار نه کوي. په کوټه کې یو مشر ته، سپین ږیري ته چې په موټر کې راوخېځي او دی هم دی ورته درېږي له چوکیه. خو زما په وطن کې لښتې وږي. زه وایم د موږ لخوا چې څومره موږ هڅه کړې ده، موږ خو همیشه هڅه کوو. دا اوس خو موږ سوله موږ اعلان کړې نه ده. دا موږ له امریکا سره چې دوی سوله تړون وکړو په اصطلاح د معاهده یې وکړه، په همغه دوره کې موږ مدافعي فعال په نوم باندې، یعنې د موږ امنیتي ځواکونه 1.5 میاشت موږ ویل چې طالب که جنګ ونه کړي موږ پې جنګ نه کوو. په عیدونو کې تاسې ګورئ چې موږ 10 ورځې وربند اعلانوو. د موږ لخوا خو همیشه د سولې پیام دل. 15 کاله کېږي د سولې وزارت لرو، د امن جرګې مو جوړې کړلې، د سولې جرګې مو جوړې کړې، شورا د سولې مو جوړه کړله، ډېر خلک پکې شامل سولو، ډېرې منډې ترلې، تر سویسه، تر اروپا او تر چینه، تر پاکستانه په لسګونو منډې وسوې. زه وایم د موږ له اړخه هېڅ کمبود نشته. د موږ دا نن هم عقیده دا ده چې موږ باید سوله وکړو. د طالب دغه حالت چې ده دغه اوسنی چې د دې وطن بچي پکې مړ کېږي، د ده له ادرس هم که ده موږ پې خوشحاله نه یو، دا خو ښه خبره نه ده. دا هره ورځ چې موږ سلسل زندانیان د طالب خوسي کوو او دی وایي چې د ما نه دي په کار. موږ نو د سولې لپاره بل به کوم ګام پاته یي چې موږ یې واخلو. تشکر، ډیره مننه. والي صاحب، دویم اړخ ته راځو. هغه تاسو ویل چې لا هم په ځینو سیمو کې کوچنۍ بهانه کتل کېږي، بنډارونه کېږي، ځینې خلک د تدابیرو نه مراعاتوي او یا هم هغه وقایوي تدابیرو ته پاملرنه نه کېږي. اما ځینې څه د حکومت په واک کې شته چې هغه جدیت دی. که چېرته جدیت وښودل شي، فکر نه کوي هېڅوک به جرات ونه کړي چې نه غونډه وکړي او نه داسې بنډارونه وکړي. د جدیت له اړخه تاسو څومره جدي یاستئ؟ د هغو بنډارونو په وړاندې کوم ګام پورته شوی؟ جدیت خو کوو طبعا، یعنی جدیت به مرحله په مرحله نور هم زیات سي. اوس هم موږ بازار 80% قرنطین کړی ده. بله،
د غونډو تالارونه مو مکمل بند کړي دي. فاتحه خواني مرکزونه چې دي هغه مو ټول بند کړي دي. د جمع په ارتباط باندې د لغمان علماو ډېر منظم بسیط جوړ کړی ده، ډېر ښه کار یې کړی ده. هغوی هم په منبرونو کې، په جوماتونو کې په دې لارې نه موږ انتظامي کارونه منظم په ټولو جمعو کې، په ټولو جوماتونو کې زموږ خطبې په کورونا باندې او په احتیاط باندې او د غونډو نه د جلوګیري باندې متمرکزه دي. بلکې وادونه او داسې شیان موږ لیدلي دي په چار اطراف کې زموږ امنیتي ځواکونه هغه مخنیوی کوي، یعنې سره تیت کوي یې. اما زما په خپله عقیده دا ده چې دا ښه انتخاب نه ده زموږ لپاره چې د عسکر په سوټي باندې یا د نظام په اصطلاح په څپېړه باندې یو سړي ته لاره ور وښیو او هغه ته هغه په اصطلاح هغه خیر ته یې متوجه کړو چې د ده لپاره ده او هغه هم په څپېړه باندې. دا بیا نهایتا خراب کلتور ده. اما زما هیله دا ده چې ولسونه دي داوطلبانه په خوشحالۍ سره په رضاکاره توګه د هغه ماموریت او هغه عظیم جهاد چې د انسانانو ژغورنه ده، د دوی ژغورنه ده، په دې کې دوی په خپله ونډه واخلي. دا خو یو صمیمانه کار ده چې موږ وایو، ډاکټر وایي، صحت عامه د دنیا وایي چې وروره تکلیف پېښ شوی ده، مرض سرایت کوي یو بل ته. که تاسې نږدې سئ معلوم نه ده چې دا په کوم حالت کې تا ته سرایت کوي. لاس ورکولو کې کوي، سل په سله دا د لاس چې ده د انتقال د ویروس یو عامل ده ډاکټران وایي. بل تنفس چې ده دا د انتقال یو عامل ده. یا مثلا د ډوډۍ کې بې احتیاطي کول، یا لاس له میکروب له یو شي سره چې لګېږي. دغه شیان ډاکټران د دنیا طب یعنې طبابت چې ده د طبابت فتوا منل واجب ده، شرعا واجب ده. چې اوس اجماع د اطباو په ټوله دنیا کې ویلي دي چې دا 5-6 شیان د ویروس د انتقال دي. څنګ په څنګ مکینې ډېر دا حرارت د بدن هم که چا سره لګېږي څنګ په څنګ له دې نه هم انتقالېږي دا ویروس تر ټولو ډېر. یعنې هر مرض، نور مرضونه هم همداسې دي، اثاري مرضونه، اپیدمي مرضونه همدا خاصیت لري. نو زه وایم چې د دې نه که ولسونه په خپله جلوګیري وکړي دا ډېره ښه ده. او که نه وو د موږ انضباطي تدابیر او هغه په اصطلاح قهري تدابیر دا خامخا ترسره کېږي. ښه اوس خو دا موږ چې تدابیر ترسره کړي دي چې ننګرهار مو بند کړی ده، کابل مو بند کړی ده، موټر یې نه تېرېږي، محدودیت مو راوستی ده، دا خلکو ته تکلیف ده. خو که تر دې نه دا خلک ونډه واخلي دوی به ډېر دا شی اسانه سي او ارزانه سي. یو بل عرض تاسو ته کوم، دا ډېره مهمه خبره ده. د افغانستان دا اوسنی مصرف چې د کورونا سره په مبارزې باندې مصرف شوی ده دا 90% دی په هغه سبب مصرف شوی ده چې ولس له ځان سره احتیاط نه ده کړی. یعنې وروره ستا وطن کمزوری دی، اقتصادي ضعیفه حالت ده، د تا اقتصاد کمزوری ده، ته په خپله چې دکاندار یې، پیاده یې، په اصطلاح دستفروش یې، لاسګاډی لري، یو بل غریبي لري، یا روزمزد معامله لري، یا یو بل وړوکی کاروبار لري، یا رکشا چلوي یا موټر چلوي، د تا اقتصاد موږ پیږو چې ضعیفه ده. اما د تا د اقتصاد که ډېره روپۍ بیا په مرض په معالجې لاړه سي خو د تا د بې احتیاطۍ په سبب به نو ته غریب کېږي، وطن هم د غربت طرف ته ځي. که چېرته موږ احتیاط ونه کړو، تدابیر ونه کړو، نو بیا موږ محتاج کېږو د دنیا. بیا چې د دنیا محتاجه کېږو بیا به د دنیا تر په اصطلاح تر فرمایش لاندې یو. نو دا مرض چې دا وار په وار چې موږ کمزوری کوي، د موږ نه ازادیان اخلي، د موږ نه استقلالیت اخلي، اقتصادي توان ډېر بد شه ده، بیا دا په مشکله جبرانېږي. که دا کورونا مثلا ډېر دوام وکړي د دې د 5 میاشتو قیمت به موږ په 5 کاله کې بیا ورته ورکوو. نو زما عرض دا ده چې که وطنوال دا وطن په موږ ګران ده، خپل یو بل وطنوال په موږ او تاسې یو بل سره ګران یو، نو بیا باید ډېر رعایت وکړو داوطلبانه او دا خبره عامه کړو چې لطفا راځئ چې د ورورۍ نه کار واخلو. هم به پیسه کم مصرفه سي، هم به د مرض وقایه وسي، هم به علاج وسي. او بل دا ده چې په رمضان کریم کې زه له ولسونو نه ډېره توقع کوم چې انشاءالله دعاګانې ډېرې کړي او د روزۍ په برکت د خدای پاک دا مرض ورک کړي له افغانستان. تشکر. من اول تاسو په خپل خبرو کې د قهریه قوې استعمال خبره یادګه د قهریه اپشن د استعمال یادونه وکړه. مثلا که څوک اصول نه مراعاتوي، تاسو بار بار توصیه کوئ، عامه پوهاوی روان دی، تاسو وایئ چې په جوماتونو کې خطبې هم د کورونا د مخنیوي لپاره یو څه برخه پکې شته. ښه، قهریه اقدام به مو څه وي؟ بیا یعنې زمونږ زه په نهایت یو حاکم دی، یو منطقي مسؤل
زمونږ تعلیمات د دولت د افغانستان چې دي هغه اخلاقیات دي، هغه احترام ده، هغه صمیمیت ده، ولسونو ته ارزښت ورکول دي. له دې نه ما سوا موږ نه وځو. اما بیا هم که یو سړی سبب د مرض د نورو کېږي، معنا یې دا ده چې دی ظالم ده. بیا د ظالم سره به د قانون په چوکاټ کې یعنی سخت چلند کېږي. ظالم ډېر تعریف لري، یعنی شرعاً هغه څوک چې آسیب رسوي او په اصطلاح سبب د فساد په ځمکه کېږي، د هغې دپاره شرعي حکم وجود لري. شرعي حکم دا ده چې دوی ته سخت عذاب ورکړل شي. جریمې هم شته، هغه هم کوو. که دکاندار رعایت نه کړه جواز تجارتي ترې نه اخلو. که دکاندار رعایت نه کړه دکان یې موریلا کېږي، بندېږي. د ډېرو هغه امتیازاتو نه به دی محروم کېږي چې موږ ورته په زړه کې ایښي دي. مثلا موږ اوس ویلي دي چې کرایه جات به موږ د هغه ورځو چې دی قرنطین رعایت کوي د همغه ورځو په تناسب به دی معاف وي، نو بیا دغه معافیت ترې نه بیرته اخلو. او بل دا ده چې بیا یې بیرته بندیخانې هم شته له دې سره، یعنې بندي کېدل هغه سلسله به هم وي. اما خدای دې وکړي چې موږ هغه ته ونه رسېږو، بیا به تر دې سړي نه چې دی بندي کوو موږ یا دته د اذیت سبب کېږو، تر ده نه به موږ ډېر خفه یو چې ولې داسې کار کوي. تشکر. والي صاحب، دکانونه بند دي، تاسو پخپله چې بازارونه بند دي، خو لکه څنګه چې پوهېږو د افغانستان ټول خلک په لویه کې غریب دي، بیچاره دي. په لغمان کې له بیچارهو سره د مرستو ځانګړی پروګرام څه دی؟ تر اوسه څومره مرسته شوې ده؟ کوم میکانیزم باندې کار شوی دی؟ څومره مرستې مو راټولې کړي دي؟ څه به کوئ؟ یو خو رسمي مسلې دي. بله، رسمي مسلو کې موږ ته دولت 60 میلیونه روپۍ راکړي دي چې انشاءالله دا په 4 برخو کې موږ تقسیم کړي دي. یعنی 25% د دې 4 لومړیتوبونو لپاره دا پیسې موږ مصرفوو. د صحي خدماتو د ورکولو او یو د ستراتیژیکه ذخیرو د مواد غذایي جوړولو کېدای شي تر دې نه ورځ سخته راسي، ډېره لوږه راسي، بیا به په هغه وخت کې دا موږ ورکوو. یا یو ساحه مو مکمله قرنطینه کړه، په هغه ساحې کې دا خدمات باید د غذایي مواد وویشو. یا فرض وکړه د مشال کمر او درونټې ترمنځ د بیروبار د موټرو یو کمپ جوړ سو، هغه دې خوا ته هم نسي تللی، کابل ته او ننګرهار ته او ټولو ځایو ته عدالت که خراب شي خدای دې نه کوي، بیا به دې کمپ ته موږ دا خدمات رسوو. دریمه برخه به موږ هغه څوک چې بالفعل مستقیم همدانن متضرره ده د هرې ورځې په تېرېدو سره، دغه خلک په ښار کې د دستفروش ده، کراچۍ والا ده، دیاړي کار ده، روزمزد والا دي، یا دې ته ورته د ضعیفه دکانونو والا خلک لکه سلمانیان مو بند کړي دي، رستورانتونه مو بند کړي دي، جلبۍ د لغمان ډېرې مشهورې دي، البته دا مو بندي کړي دي. نو دې ته ورته مسلې چې موږ دې متضرره کوو، دا خلک د دوی لپاره موږ اوس یو څه کم داسې 1.5 زره کسان موږ څه کړي دي، تثبیت کړي دي. دوی ته بیا د حمل د میاشتې راشن هم ورکوو، بیا په ثور کې هم ورکوو. انشاءالله دوی ته یو پکیج مو داسې برابر کړی ده چې شاید 3.5 زره افغانۍ سي یا 4 زره، بیا دا دوی ته ویشو. یو بل کار چې موږ سوی ده اوس تقریبا یو رضاکاره صندوق موږ جوړ کړی ده. په دې کې د لغمان متمولین او د پیسه‌داره خلک او د لغمان چې دلته دي څه بیرون دي، هغې کې ما هم ونډه اخیستې ده او کورنیو هم ونډه پکې اخیستې ده. دا یو رضاکاره صندوق ده د اعاناتو چې اوس شاید 2 میلیونه ټولې سوي پکې، نو دا به ډیریږي. زما په نظر باندې دا هم یو ترکیب ده چې که دا ډیر سي بیا د دې نه هم کار اخلو. د غربت تحلیل په نوم باندې یو عمومي برنامه موږ لرو چې دا د حوادثو د ریاست په چوکاټ کې ده. د نوي کال هغه ارزیابي موږ کړې ده چې آسیبونه او ابتلاګانې او تاوانونه له کوم ځای را رسېږي، مثلا د سیلاب نه، د زلزلې نه، دا چې بارانونه زموږ ځمکې یوسي، یا مثلا حشرات او امراض او نور هغه مسایل چې دي. نو کورونا هم په دې سیکشن کې موږ شامله کړې ده. بیا د هغه لپاره موږ 14 طرحې جوړې کړې دي. د دې 14 طرحو قیمت تر 300 میلیونه ډیر ده، اما په دې کې واجبي مصارفات چې موږ باید په اوله مرحله کې وکړو د حدود 50 میلیونه افغانۍ دي. دا موږ دا پاکیجونه تکمیل کړي دي او مرکز ته مو لیږلي دي. بله، تشکر. والي صاحب، د لغمان سوداګر د سره څومره همکاره دي په دغه برخه کې، دغه مرستو په برخه کې؟ ښه دي، یعنې اوس لغمان چون تر اوسه په ټولو ولایتو کې لغمان کلین ده، یعنې پاک ده د دې څه نه. تر دې مهاله اوس ښه ده، یعنې مناسب روان ده. همکاریانې ته نه موږ د پیسو همکاري نه غواړو، موږ څو نوه همکاري ته ضرورت لرو او په دې کې دا بسیج موږ ایجاد کړی هم ده، اما نور یې هم غواړو چې قوي سي.
اول دلته مسؤلیت غذایی، یعنی زمونږ مارکیټونه باید ډک سي له مال نه، چې قلت غذایی کمبود غذایی پیدا نسی، بخصوص د اولیه موادو لکه وړه، لکه وریجې، لکه لوبیا، لکه غنم، لکه نور شیان چې ضروري دي. دومه مسله دا ده چې احتکار او هغه جلب مرزوق تر سره نسی، په دې معنی چې بازار احتکار او قیمتونه لوړ نسی، غلا یا قیمت بهایی دا ایجاد نسی. د دې لپاره دا دوه میکانیزم چې دي د دواړو لپاره موږ کار کوو. مثلا د قیمتي مخنیوي لپاره ډیر ښکلی تدبیر لرو، هغه دا ده چې موږ که چیرته بازار قیمتونه لوړ کوي، بیا موږ له اتاق تجارت سره په ګډه یو مال راوړو، هغه په بازار کې په اصطلاح د آیس بریکر کوو یا ډمپینګ، خو نه ورته ویو چې ډمپینګ کم کلمه نه ده. بیا دا قیمت د بازار متولو لپاره هم ډیر ښکلی میکانیزم لرو. والي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه هغه دا چې هغه کس چې همدا اوس په کور کې څه نه لري، اړ دی، څومره ډاډ ورکولی شي چې دغه اړې کورنۍ ته به ستا مرسته کله وررسېږي؟ انشاءالله موږ د تعاون سلسله کې د دغه 3-4 ورځو کې موږ توزیع د موادو هغه بېنوایانو ته یا د کمزوري دخل عواید خاوندانو ته رسوو. دا خو هغه عاجل او مستقیم متضررین دي، د هغو لپاره به په دې 3-4 ورځو کې کار وشي. او د غربت د تحلیل د فورم په اساس باندې هغه بیا لږ اوږدمهاله پروسیجر ده چې موږ هغه سیمو کې چې غربت ځپلي دي یا غریبان پکې دي، د هغې لپاره دایمي برنامه لرو. هغه له کرونا سره اړه نه لري، اما د اوله کټګوري له کرونا سره اړه لري، ځکه قرنطین په نتیجه کې یا د بندشونو په نتیجه کې دی متضرره شوی ده. نو د دواړو کټګوري لپاره انشاءالله منظم پروګرام لرو. هغه د حوادثو کمیټه چې ده د دایمي غربت د محوه کولو او د هغې د معالجې لپاره په منظمه توګه کار کوي. تنها د مواد غذایی د توزیع په برخه کې موږ د دې علاج نه کوو. بنیادي علاج چې ده هغه دا ده چې موږ دا سیمه په اقتصادي حرکت کې راولو. اوس په لغمان کې موږ ډېر لوی پروګرامونه، یعنی ملي او ستراتیژیکه پروګرامونه موږ تر لاس لاندې دي. اول دغه شاړه ځمکه دا موږ قابل د زراعت کوو او دا بالفعل کار پې روانه ده، لکه شاهي کانال چې ده دا د زرګونو هکتاره ځمکې د خړوبولو لپاره ده. دغسې په ګمبیري کې، دغسې په مشاله کمر کې چې د الیاس خیل ورته وایو، دشت بابا ته چې دا ځمکه وچه ده، زراعت پکې کېږي، سړی د زراعت هم موجود ده، اوبه هم موجود دي، اما رسول یې سره یو ځای کول یو مدیریت غواړي. دا په ډېرو کلو کې نه وسوه، انشاءالله دا به موږ تر سره کړو، نو غربت به بیا دایمي ورک سي. نور د کارموندنې هم ډېرې لوی پروژې هم د لوی مشرقي په کچه چې مشترکه زونې اقتصادي کې یو په هغه کچه هم لرو، او د لغمان د ولایت په کچه هم الحمدلله لرو. ډیره مننه د لغمان قدرمن والي ښاغلی محمد آصف ننګ صاحب. کور مو آباد. ډیره مننه چې له انعکاس سره مرکې ته حاضر شوې. په لغمان ولایت کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په وړاندې د ولایتي ادارې پر تدابیرو باندې وغږېدی. ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. د انعکاس راډیو ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او خوږو اورېدونکو، د لغمان له قدرمن والي ښاغلي محمد آصف ننګ سره په لغمان کې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي لپاره د تدابیرو دغه ځانګړې مرکه هم دلته پای ته ورسېده. الله مل شه.